السلام علیکم نئی ویډیو سره تاسو ورکړی وایو امید لرم چې تاسو ټول به او خوشاله وئ ژوند په مزو کې به وئ دوستانو په سوشل میډیا په مخه باندې یو خبر ډېر تیزی سره خپور شوی دی چې د پښتو مشهوره سندرغاړې ګل رخسار خپل خاوند ډېره زیاته په بېدلدۍ سره قتل کړه. اول خپل خاوند دغه ګل رخسار له طلاق ورکړ، د طلاق نه بعد بیا خپل خاوند واپس په خپل حق کې واخیسته او نن خبر خور شو چې خاوند د هغه طلاق نه اخیستو نه بعد بیا خپله ښځه ګل رخسار ډېره زیاته په بېدلدۍ سره قتل کړه. ټول معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم. د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، تر نشان څخه خامخا وښیئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. د پښتو مشهوره او ناموره سندرغاړې ګل رخسار چې خسته پښتو غانې ویلي دي او پښتو په ژبه کې ډېره زیاته مشهوره ده. دوستانو د هغې غانې خلک ډېرې زیاتې خوښوي. هغه خپل خاوند ډېره زیاته په بېدلدۍ سره قتل کړه. دوستانو ګل رخسار خپل خاوند په کومه طریقه باندې قتل کړه، اخر ولې قتل کړه؟ اول دغه خپل خاوند ګل رخسار له طلاق ورکړو، د هغه طلاق نه بعد بي یو بل پسې ټپي ویلې، د هغه ټپو نه بعد بي دوانو یو بل سره روغه وکړله، د هغه روغې نه بعد بي د خوشحالۍ زندګي تېروله. اوس په سوشل میډیا باندې یو خبر خور شو چې ګل رخسار خپل خاوند د لاسه قتل شوه. دوستانو دا خبر دروغ دی، دا خبر رښتیا نه دی. ګل رخسار د خپل خاوند د لاسه نه ده قتل شوی. خلک هسې پراپګنډې کوي د خپل ځان مخکې کېدو لپاره، یو څو پالور راوستو لپاره خلک داسې قسمه خبرونه په سوشل میډیا باندې خپروي چې د پښتو مشهوره سندرغاړې ګل رخسار خپل خاوند قتل کړه. د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، تر نشان څخه خامخا وښیئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.